نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. سورة الأنعام وما پارا 95 نمبر آیت دی. تدی رکوع د مخی رکوع سره وقت او مناسبت دا دی چې په مخی رکوع کې د شرک تردید الله پاک ذکر کړ. اس پدی رکوع کی دا اللہ پاک دا یوالی دلائل عقلیہ ذکر کی. اللہ جل شانہ پدی رکوع کی پنزو دلائل دخبل یوالی داسی دلائل چی عقل یہ تسلیمی آغا ذکر کی. اولنی دلیل اللہ رب العالمین ذکر کی چی دا دانا پزمکہ کی یا اڈو کی دا سرکون کی ذات صرف یو اللہ پاک دانا سرشی یا اڈو کی سرشی او داغینا بیا تیغ روزی داغینا بیا گوٹی جوڑشی یا داغینا میوجات روزی دا ٹوٹ دا یو اللہ پاک قدرت. بیا اللہ جل شانہ فرمائی چی دا جوندینا جوندی راو باسم دا مڑینا او مڑی راو باسم دا جوندینا جوندی راو زی دا مڑینا لکه دا انڈی او یا دا نطفینا انسان یا مارغ پیدا کول یا مڑی راو باسم دا جوندینا دا زناورنا لکه د مارغنا انډه پیدا شي نو مارغ ژوندی دی او انډه بے جان شي. انسان ژوندی دی او د دنه نطفه راوځي چې دا په خپل باندې بے جان شي نو دا د الله رب العالمین قدرت دی. مشرکان کافران د دې دلایل عقلیو ته سوچ او فکر نه کوي او ایمان نه وروړي او د دې باوجود چې دا کافران په دې باندې پیری چې دانې سیر کول اډو کې سیر کول دا د الله قدرت دی بل خدای دا کار نشي کوي. بیا الله رب العالمین بل دلیل د خپل یووالي ذکر کوي چې تیار ختم شي او سحر را اوخیږي دا غین مخکې شپه تیر شي شپه الله پاک را ولی پیدا کړی دا د پاره آرام د پاره د سکون چې مخلوقات په دې کې اطمینان او سکون حاصل کړي. نور او سپوږمۍ الله پاک پیدا کړی دی د حساب کتاب د پاره چې پنور باندې تاسو خپل اوقات معلوموي د ورځو د منځونو د عبادتو پس پسپوږمۍ باندې تاسو خپل اوقات معلوموي خپل حساب ته معلوموي د روزو د حجونو د نور عبادتو د پاره نو دا ټول الله رب العالمین قدرت دی. دا داسې دلیل عقلی دی چې مشرکان کافران هم پدې پیږي چې دا الله رب العالمین نه علاوه د بل چا کار نه دی. بل دلیل عقلی الله رب العالمین ذکر کوي چې تاسو د پاره مستوري پیدا کړل چې په دې ستور باندې تاسو په اوچا یا په دریابونو کې ځئ په سفر کې تاسو په دې باندې خپل رهنمایي حاصلوي لار په دې باندې معلوموي په دریابونو کې په اوبو کې یا په اوچا باندې دا ستوري پیدا کول تاسو د هدایت د پاره دا صرف د یو الله پاک قدرت. ستورو کې غټي غټي درې فائدې یو فائدہ دلته ذکر شو چې په دې ستورو باندې تاسو لار معلوموي چې دا کم جانب او کم مشرق. دویمه فائدہ الله رب العالمین رسو ذکر کوي چې اسمان میں فیصله کړی دی په ستورو باندې نو د اسمان حسن او زینت دا په ستورو. او دریمه فائدہ د ستورو چې
چې اسمان طرف ته کله شیطان زیو د فرشتو د خبر اورېدو دپاره د شیطانان په دې باندې بولي دا د ستورو غټې غټې طریقې دي نور په ستورو کې خپل څه تاثیر نشته په خلاف د نجومیان هغوی د ستورو د تاثیر قایل دي لیکن اسلام د ستورو د تاثیر اجازت نه ورکوي ځکه په ستورو کې دا اثر ښودل نو که بې ذات مني نو دا خو د الله رب العالمین سره شرک دی ځکه مؤثر بې ذات صرف یو الله دی او که نه یو انسان وي چې په ستورو کې دا تاثیر الله پاک ښودی دی نو د دې دپاره دلیل نشته دا خبره بې دلیله ده نو د نجومیانو عقیده د ستورو د تاثیر دا بې دلیل او باطله عقیده ده نو د ستورو غټې غټې طریقې دي یو فایده دلته ذکر شو بل دلیل الله پاک د خپل یووالي ذکر کوي چې تاسې انسانان مې د یو نفس نه او د یو انسان نه پیدا کړي چې هغه ستاسو پلار او نیکه حضرت آدم علیه السلام بیا مې ستاسو دپاره ځای مقرر کړو ځای د قرار او ځای د اوسېدو مې مقرر کړو نو په دې کې بیا په مستقر و مستودع کې د مفسرین اقوال ګڼ سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي د مستقر مراد د مور رحم او د مستودع مراد د پلار ملاد او حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي د مستقر مراد دا قبر دی او د مستودع مراد دا دنیا ده نو ستاسو دپاره په دنیا کې د آرام اطمینان او د اوسېدو ځای مقرر او د مرګ نه بعد مې تاسو له هم ځای مقرر کړي چې هغه قبر دی تاسو به کوم ځای کې پروزئ دا ټول الله پاک مقرر کړي بیا الله جل شانه د خپل یووالي بل دلیل ذکر کړي اسمان نه مې اوبه نازلې او دا هم داسې دلیل دی چې مشرکان کافران هم مني اسمان نه اوبه نازلول صرف د الله کار اسمان نه اوبه نازلې شوې په دې باندې د ځمکې نه بوټي رازرغون شو د دې بوټو نه بیا شینکې جوړه شي او په دې شینکې کې بیا دانې یو بل د پاسه رازرغون شي نو د هغې نه بیا تاسو فصل جوړ شي او هغې کې بیا بعضې دانې داسې چې د یو بل د پاسه لګېدلي وي لکه مثال د غنم دانې حافظ امام سیوطي صاحب ذکر کوي لکه مثال د غنم دانې چې یوه دانه د بلې دانې د پاسه داسې روان یا د جوار دانې نو یو بل د پاسه داسې یو بل پسې په ترتیب پیدا کول دا صرف د یو الله پاک کار بیا کجوري دي د کجورو بوټي کې ستاسو دپاره ښایسته ښایسته تیغې راوځي هغه تیغونه بیا ورو ورو غونچې جوړې شي او په غونچې هم داسې وي چې هغه لږې لږې بیا راځوړندې شي او په هغې کې بیا ستاسو دپاره ښایسته کجورې راوځي نو دا لرګي نه اول د هډوکي نه تیغه راوتل د کجوري او بیا د کجوري دغه نری تیغه غټه شي نو لرګي شي او بیا د لرګي نه واپس بیا تیغې راوځي د هغې نه بیا غونچه جوړه شي په هغې کې اول کچه کجوري وي او بیا ترې پخې کجوري وي نو دا داسې دلیل د یووالي د الله دی چې د تمام دنیا مخلوقات داسې کار نشي او د تمام دنیا خدایان د الله پاک نه علاوه چې چا منلي دي دا د هغې د وس کار نه او د دې نه علاوه نور انګور دي د دې اوبو سره تاسو دپاره انګور را پیدا شي زیتون را زرغون شي انار پیدا شي او بیا بعضې داسې چې په شکل صورت کې د یو بل په شان دي لیکن خوند او ذایقه د هر یو د بل نه جدا ده نو ګوره اوبه یو دي ځمکه یو ده او لرګي یو شان دي خو میوجاتو ته ګوره دا د الله پاک د یووالي دلیل دی او د دې دومره دلایلو باوجود کافران د الله سره خپل خدایان شریکان جوړوي او د الله دپاره لوریان او زامن ثابتوي لکه مشرکان به وي فرښتې د الله لوریان یا مشرکان به وي عیسی علیه السلام د الله زوی دی عزیر علیه السلام د الله زوی دی نو د دې دومره باوجود د دلایلو دا مشرکان کافران بیا هم د الله سره شریکان جوړوي نو الله پاک فرمایي زه د دې ټولو څخه بری او بیزار یم ځکه الله پاک شریک نه لري محتاج نه دی او شریک دا د احتیاجي دلیل
نو دا دومره کار چې الله په خپله کوي نو شریک ته ضرورت نشته. نو که مشرکان د الله سره شریک جوړوي دا عباسیاتو کې لګیا دي. الله جل شانه فرمایي ان الله خالق الحب والنوى بشک الله پاک شریک کوونکی د دانې او د اډو کې دي. کله کدا نوي ته بوله سټک راځي ماته او الله پاک کې بغیر سټک ماته کلک اډو کې لکه تاسو د کجوري دا اډو کې چې ماته دا ډېر سخت او الله پاک بغیر د دې ټکول ماته دا د الله د یو والد یخرج الحي من الميت. الله پاک روباسي ژوندۍ د مړینا. ژوندۍ نه مراد عالم، میت نه مراد جاهل. ژوندۍ نه مراد مسلمان او د مړی نه مراد کافر. لار مسلمان ني او زوی مسلمان، لار عالم ني او زوی عالم. ومخرج الميت من الحي او الله پاک روباسي مړی لرا د ژوندۍ نه. مسلمان لار نه کافر بچي پیدا شي. د مسلمان د عالم پلان جاهل بچی پیدا شي. ذالکم الله دغ الله رب العالمین د صفاتونو مالک الله دی. فانا توفقون پس چرت تاسو اړول شي د ایمان الله د یووالي دلیل ذکر شو بیا ایمان نه وروړي. فالق الاصباح الله پاک شریکون کی د سبا دی. وجعل الليل سكنا او الله پاک ګرځول د شپه د اطمینان د پاره. والشمس اول والقمر وسبحانه حسبانا ذریعہ د حساب د اوقات په دې ور اوس په مې باندې ټولر څخه خلق پیږي. الک کال پورا شو دا په دې ور په مې پیږي. الک ماسپخین شو مازیګر شو نو دا کدا ور اوس په مې نو دا ماسپخین مازیګر بچل دا روزه را لو دا د حج روزي دا د زکات روزي دی دا د اختر دی دا خو د سپمې د ور د الله پاک قدرت. ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا د غالب او د کوه ذات. وهو الذي يد الله پاک اغذات جعل لكم النجوم چې پیدا کړی تاسو د پارستوري لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. د پارا دې چې تاسو رهنمایي حاصل کړئ په دې سره په تیرو د او چودلم دي کې. قد فصلنا الآيات فتاقي سره من بیان کړي آیاتنا لقوم د قوم د پارا یعلمون چغی سوچو فکر کوي. وهو الذي يد الله پاک اغذات انشاءکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نه. فمستقر پس مقرر کړی تاسو لپاره زید قراری. ومستودع او زید اوسېدو تاسو لپاره. مستقر مراد قبر او مستودع مراد دنیا. قد فصلنا الآيات فتاقي سرم بیان کړی د آیاتنا لقوم يفقهون دا قوم د پاره چې پیږي. وهو الذي يد الله پاک غزاد انزل من السماء ماء نازلی د اسمان نوبو. فاخرجنا به پس موږ روباسو په دې اوبو باندې نبات كل شيء بوټي د هر یو شي. فاخرجنا منه خضرا پس موږ روباسو د دې بوټو ناشینواله. نخرج منه حبا متراکبا موږ روباسو بیا د دې شینوالنا دانې یو بل د پاسه. ومن النخل او د کجورنا من طلعها د شاخونه دا غیر روباسو. قنوان غنچی دانیت یوبل سرخکتا غنچی تازوران. وجنات نور باغنا من عناب دانگرو والزیتون د زیتون ورمان و دانات مشتبیان چې د یوبل پشان بی پرنکی وغیر متشابه او یوبل پشان نوی پخوان کی. انظرو تاسو گوری لا تمری میوود دی بوټوتا الا اذا اثمر کلچدا میوی اونیسی وینعی او پخیشی. ان فی ذلک یقینا پدې کې تاسو د پاره لآیات یقینا پدې مذکور دلائل لقام خانقری لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان وروړي. وجعلوا لله یدا مشرکان ګرځوي د الله د پاره شرکا شریکان الجن پیریان وخلقهم او حال در چې الله پاک دې پیدا کړی دي. وخلقوا له بنين وبنات او دي ګرځوي د الله پاک د پاره لوريان بنين زامن وبنات او لوريان بغیر علم بغیر دلیلنا. سبحان پاک الله پاک د دینا. وتعالى والله پاک جدي عما يصفون دا سنا چې دا مشرکان ول بیانوي. واخر